एम पी मखिम से खास कारकर्दगी ने शो करेगी د دې فتوی په اړه کې ځان اهل ثابتول او هغه شهادت حق چې بکې کنه نو یو ځای په شهادت حق کې او بل ځای په شهادت زور کې نو دا یو په دې بل باندې کاونټر کې کزه په دې باندې نه پوهیږي هغه کې بیا دوپړاقی نه کوي. آیا په جماعت کې اوس هم دا سوچ دی چې کو ایجوکیشن چې دا ټیک نه دی؟ اسلامي په خپل وخت کې د اسټابلیشمنت پارټي باندې شوی وو او اسټابلیشمنت د جماعت اسلامي ضرورت نشته ټایم کې امیر جماعت په شکل باندې تحریک چلاو نو هغه خو الټیمیټ ضیاء الحق نه فائدہ ورکړي. سلامونه او احترامات قدرمنو، نن یو ځل بیا د خپل استاد محترم سره ناست یو. په ملک کې اگر چې یخني ډېره ده خو سیاسي ماحول ډېر زیات ګرم دی. د دوی سره په سیاست باندې خبرې کوو او زما کوشش دا دی چې په دیني او اسلامي ټاپک باندې ورسره یو لنډه شانتې تفسیره یا خبرې وکړو. سر جي لاول خو ډېره مننه چې موږ ټایم راکړو. السلام علیکم کامران جمال او سامعین، ستاسو ډېره مهرباني. سر جي دا راته ووایي چې جماعت اسلامي ستاسو دا کلیم دی چې جماعت اسلامي خپل منشور چې دی هغه اناونس کړی دی. په هغې کې سراج صاحب یو خبرې کوي چې موږ کله په اقتدار کې راشو نو موږ به د کو ایجوکیشن چې دی دا به ختمو، فیمیل له جدا ایجوکیشن یو اداره ورکو یا د هغې لپاره یو سیسټم ورکو، میل له جدا. آیا په جماعت کې اوس هم دا سوچ دی چې کو ایجوکیشن چې دی دا ټیک نه دی؟ دا خو د جماعت سوچ نه دی، دا خو اسلامي سوچ دی. چونکه جماعت اسلامي او اسلامي جماعت دی او موږ قرآن او سنت باندې زموږ عقیده او ایمان دی. نو په اسلام کې د مخلوط چې کوم کلچر دی د میل او د فیمیل، چونکه د هغې ممانعت دی او د هغې خرابۍ پریکټیکلي موږ ډېر وینو په پاکستان کې، بلکې په هره معاشره کې چې ځوانان جنکۍ او ځوانان هلکان په یو مخلوط محفل کې نو د هغې سره د آخرت نقصان په خپل ځای باندې کیږي، اخلاقی چې کوم نقصانات په دنیا کې کیږي، تعلیمي چې کوم نقصانات کیږي نو هغه ډیر زیات دي. د هغې په تناظر کې چونکې دا یو اسلامي خبره ده او اخلاقی خبره هم ده او که په ګراوند ریالټي سره موږ وګورو نو هم ډیر شی دلایل په هغې باندې کیدی شي. نو د یو ټولو خبرو په تناظر کې موږ په خپل منشور کې دا خبره شو کړې ده چې که موږ له خدای پاک اختیار راکړي نو موږ به په پاکستان کې د الکانو تعلیمي ادارې ځان لوي، د جنکو تعلیمي ادارې به ځان لوي. او که تاسو وګورئ زموږ په ملک کې اوس چې کومه د جنکو د تعلیم ریشو ده نو ډېره زیاته کمه هم ده او د هغې د کمود په وجوهاتو کې یو وجه دا هم ده چې ډېر شی فیملیز داسې دي چې د هغې ښه ټیلنټډ ماشومان دي خو چونکې د هغې دپاره ځانله تعلیمي ادارې نشته، د هغې دپاره هغه انوایرمنټ نشته، نو د خوف او د یرې په وجه باندې چې دی خلک خپلې ماشومان هغې تعلیمي ادارو ته نه لیږي نو هغه د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي. بل تاسو وینئ په پاکستان کې چې کوم سکینډلز په یونیورسټو کې راځي هغه بالکل فروټ دي، ثبوتونه دي، په زرګاو ویډیوز او پکچرز د یونیورسټو چې کوم راځي او په هغې باندې تفسیري کېږي. نو دا ټول هغه خرابۍ دي چې دا د کو ایجوکیشن په وجه باندې یا زموږ په ایجوکیشن کې چې کم کمزورۍ دي د هغې په وجه باندې دي. نو موږ به ټول تعلیمي نظام موږ په خپل منشور کې لیکلي زموږ پریارټي به دا چې موږ د ملک تعلیمي نظام چې دی هغه درست کو، د هغې ډایرکشن هم درست کو او په هغې کې چې کومې خرابۍ دي هم درست کو او د جدید دنیا سره د مقابلې لیول ته موږ هغه راولو چې زموږ سټوډنټ ته هغه فیسلیټیز حاصلي او زموږ طالب علم ته که هغه میل دی که فیمیل ده هغه انوایرمنټ حاصلي په یونیورسټۍ کې هم په کالج کې هم په سکول کې هم کوم چې انټرنیشنل لیول دی او موږ خپل ماشومان د دې جوګه وو چې هغه د دنیا د نورو قانونو سره د مقابلې پوزیشن ته راشي. ټیک ده. سر یو راته دا ووایي چې د جماعت په دې ورځو کې که سینیټر مشتاق صاحب دی که امیر جماعت دی هغې د اسټابلیشمنټ په حواله باندې ډېر زیات سخت موقف دی. نو خلک دا خبره کوي دا تنقید کوي چې یاره جماعت اسلامي په خپل وخت کې د اسټابلیشمنټ پارټي باندې شوی و، یعنې چې په 1977 کې یا د افغانستان په جهاد موږ ورته افغان وار وایو، خو اوس اسټابلیشمنټ د جماعت اسلامي ضرورت نشته. نو جماعت چې دی هغه اوس په زور په اسټابلیشمنټ باندې خپل طرف ته متوجه کېدو لپاره زیات تنقید کوي. د دې په حواله به څه وایي؟ دا خو اصل کې دا ده تا چې کوم کوېسچنز وکړو دا اوس ډېر زاړه شوي دي، دا آوټ آف ډیټ دي، دا خبرې کلي راغلي دي او جماعت اسلامي د اسټابلیشمنټ خلاف نه ده. جماعت اسلامي په دې ملک کې د آیین خبره کوي، د قانون خبره کوي، د جمهوریت د بالادستۍ خبره کوي. نو هغه خبره چې څوک هم کوي نو هغه داسې ښکاري ګڼې په دې وخت او په پاکستان په دې سیناریو کې داسې ښکاري چې دا د اسټابلیشمنټ خلاف خبره ده. فوج زمونږ فوج دی، زمونږ اداره ده
او موږ هغه هم خپل دایرې ته وردن کول غواړو ځکه چې د هغې خپل کار متاثره کیږي نو موږ وایو چې هغې خپل افیشنسي په خپل فیلډ کې شو کړي مخالفت څه نشته هغه هم د پاکستان د معاشرې خلک دی جماعت اسلامي د آیین او د تر څو پورې چې دا تاسو خبرو کړه دا اوس په دې باندې خو ډېر ډیبیټ شوی ډېرې خبرې شوي دي د ایوب خان لاولنی ډیکټیټر خو ته هسټري وګوره نو د ایوب خان په مقابله کې قومي اتحاد جماعت اسلامي سید مودودي رحمت الله علیه په خپله باندې لیډ کړی دی هغه په هغې کې د هغه ځای نه راواله تر ننه پورې د پرسپشن کریټ کولو نه علاوه او د پروپیګنډې نه علاوه څوک دا پروف کوی شي چې جماعت اسلام کته د ملک د جغرافیایي سرحدونو د دفاع خبره کوي نو دغلته سیم سچویشن دا دی چې هلته کې فوج او جماعت اسلامي ځکه په یو پیج باندې ښکاري چې فوج جوړ د دې کار دپاره دی تنخوا په دې باندې اخلي که په مشرقي سرحد باندې او که په مغربي سرحد باندې چې د پاکستان په سرحداتو باندې جګړې او د پاکستان سالمیت ته د هغې نه خطرې نو هغه به هلته جنګېږي جماعت اسلامي مماثله ځکه دغلته لري چې جماعت اسلامي هم که په مشرقي سرحد باندې او که په مغربي سرحد باندې کلم د پاکستان جغرافیې ته او د پاکستان خاورې ته خطره راغلې ده نو جماعت اسلامي بغیر د څه ججک نه بېدړک په هغې کې شهادتونه هم ورکړي دي او هلته کې د پاکستان د سالمیت لپاره او د پاکستان د جغرافیې د دفاع لپاره جنګ هم کړی اوس دا خو زموږ کریډټ دی په کار دا ده چې قوم د دې کریډټ جماعت اسلامي له ورکړي په کار دا ده چې جماعت اسلامي له ایکسټرا نمبرز میلاو شي په کار دا ده چې قوم د جماعت اسلامي شکریا ادا کړي چې جماعت اسلامي څو خپله وینه تویوی شي څو خپل سر ورکوی شي دا کار موږ بغیر د تنخوا نه کړی که هغه په 1971 کې په مشرقي پاکستان کې دی او که په مغربي بارډر باندې دی دا موږ په حب الوطنۍ کې کړی دی زه د دې په تناظر کې خو زه دا وایم چې جماعت اسلامي په دې وطن کې که د حب الوطنۍ کرایټیریا جوړیږي او په هغې کې مطلب دا دی په هغې کې ګریډینګ کېږي نو جماعت اسلامي به په A1 ګریډ کې په ټاپ باندې د جماعت اسلامي نه علاوه خلکو خو د پاکستان نه مراد حاصل کړي فایدې ته حاصل کړي دي ځان له چا جزیریا غستې دي چا په بارمل کې افشور کمپنۍ جوړې کړي چا سره جماعت اسلامي خو دا نه دي کړي جماعت اسلامي خو د وطن لپاره خپله وینه ورکړې ده خو تاسو سرجي د ایوب خان مثال ورکوئ خو 1977 کې د تحریک نظام مصطفی په وخت کې نو پارټیانې چې وې راجمع شوې او د پای ټایم کې امیر جماعت په بسیکل باندې تحریک چلاو نو هغې خو الټیمیټ ضیاء الحق نه فایده ورکړه ضیاء الحق په اقتدار کې راغی نو جماعت آیا د هغې سهولتکار یا فیسیلیټیټر جوړ نه شو ضیاء الحق په اقتدار په راتلو کې ګوره داسې کار دی که نه د جمهوریت د حقیقي جمهوریت د بحالۍ تحریک چې دی چونکې په هغه الیکشن کې بدترینه داندلي شوې د پاکستان د تاریخ او د هغې ټول سیاسي ګوندونه او ټول تاریخ ګوره تاریخ دوندلا کېږي نه تاریخ موجود دی چې هغه الیکشن څنګه شوی او د هغه الیکشن د مولانا مودودي هغه خبره چې کومه بوټونه هغه لګولې وه او مولانا مودودي په هغه وخت کې ویلي وو چې مه کوئ د پاکستان هغه جوب گئی گردن کټ گئی بازو های ترازو های ترازو بوټو یو ناره لګولې وه نو بازو هم کټ شو زمونږ نه او گردن هم زمونږ بین الاقوامي ځکه چې زمونږ 9000 فوج چې دی هغه سرنډر شو په ډاکا کې نو زمونږ مخ هم زمونږ سټ هم ټیټ شو دنیا په مخ کې مونږ شرمنده هم شو مونږ په هغه وخت کې که تحریک چلاو هم د جمهوریت د حقیقي جمهوریت د بحالۍ دپاره چلاو اوس د هغې په شا باندې څوک نو دغه د غیبو علم چې د چا سره دی دا د هغه نه تپوس کول غواړي چې د هغه سره څه پروف دي چې دا د غیبو علم د هغه سره دی چې د دې په شا باندې څوک البته د یو موقع نه یو قوت یو طاقت غلطه فایده اخلي نو هغه کاونټر کول غواړي د هغه نه تپوس پکار دی چې د عمل کې د حقیقي جمهوریت تحریک نو هغه هایجیک څنګه شو او ولې ټوپک په زور باندې هایجیک شو دا خو د پاکستان کې انشاءالله یو ځل دا وخت راځي لکه څنګه چې اوس د جنرال پرویز مشرف خلاف عدالت ته فیصله بحال وساتله زویم هر هغه کس که هغه فوجي جرنیل دی که هغه سیاسي لیډر دی که هغه بیروکریټ دی چې د دې ملک آیین مات کړی دی د دې ملک قانوني مات کړی دی هغه ته ټیک ټاک سزا پکار ده بلکې ستاسو د سوال په دې ضمن کې به زه یو دا منشن کوم چې او سپریم کورټ دا فیصله وکړه زه خو دا اپریشیټ کوم خو زه سپریم کورټ ته دا هم وایم چې ستاسو په دې سپریم کورټ کې دا غټ غټ فوټوان د کومو هغه ججانو لګېدلي چا چې نظریه ضرورت ایجاد کړی او چا چې فوجي ډیکټیټرانو له لار ورکړي دا پریمونه هم د دې راکوس کې او د دې سره هم احتساب وکړي چې په لاروان وخت کې د اعلی عدالتي جج ته هم دا جرأت نه وي چې په ملک کې څوک آیین او قانون ماتوي او هغه فیسیلیټیټ کړي او هغه له سهولت ورکړي جی
یو سرجي دا راته ووایي چې زمونږ د پی کې 25 مولانا صاحب د جی یو ای نه کوم چې امیدوار دی هغه دا خبره کوي د هغې د ویډیو ډېره زیاته وایرل دی چې ووټ چې دی دا ګواهي ده د دې په حواله به اسلامي تعلیمات څه دي چې دا ګواهي ده او دا به د چا په حق کې استعمالوي ستاسو علم څه وي دې په حواله نه دا خو ووټ بالکل ګواهي ده ووټ بالکل شهادت دی مونږ ته الله پاک په قرآن کې حکم کړی دی چې تاسو امانتونه اهل خلکو ته حواله کوئ نو د ووټ په ذریعې چونکې مونږ خپل وطن خپل بچی خپل مستقبل د خپل وطن خزانه خپل اختیار دا یو حکومت ته ورکو نو دا ټول لوی امانت دی نو واقعي بالکل په دې کې اهل خلک کتل پکار دی خو د دې فتوی په اړه کې ځان اهل ثابتول او نور خلک نه اهل ثابتول نو بیا په منطق سره ثابتای بیا په دلیل سره ثابتای بیا په قرآن او سنت نه ثابتای او بیا واسطه په خپل هغه بیانیه کې چې کومه ته جوړول غواړي په هغه کې بیا دوپړقي نه کوي دوپړقي په د پښتو لفظ دی موږ ته دورنګي وای په پښتو کې دوپړقي وای بیا په دوپړقي نه کوي چې ته د یو عام سړي په مقابله کې خو په ګونیر کې خپل عالم کې نه نو دغه شهادت زور نه دی د قومي اسمبلی ټیکټ ته عام کس لور کوي زما لپاره قابل احترام دی خو عام سړي دا او دغه په مقابله کې بیا اوس تازه خبر خو نن دا دی کنفرمیشن به ته وکړي چې د مسلم لیگ سره اتحاد وشو هلته کې نو اوس په دا شهادتي زور چې دا کومه ټاپک چړلی دی مفتي صاحب نو اوس بیا به هلته ګوري چې اوس شهادتي زور به اوس یو که نه ځکه چې مسلم لیگ له به ووټ ورکول غواړي او دغه ټول ملګري چې دي هغه شهادت حق چې به کوي که نه نو یو ځای به شهادت حق کوي او بل ځای به شهادتي زور کوي نو دا یو به په دې بل باندې کاونټر کړي که زه په دې باندې نه پوهېږم نو دا خو یوازې فضول غونته کې بحث دی خلک په دې شونو باندې نه دوکه کېږي او د قوم کې اوس بیداري هم شته او دا قوم ویښ هم دی او دا د دې پاکستان که هغه پولیټیکل پارټي ده او که هغه مطلب دا دی نان پولیټیکل خلق دی ایکټرز دي چې هغوی آیین وایلیشن کړي دا قوم هغوی ني او نور دا قوم دې شنو ته نه دی تیار او زه هیله انشاءالله د پاکستان فیوچر چې دی دا به بهتري که قوم په جماعت اسلامي باندې اعتماد وکړو ځکه چې په دې وخت کې کلیر او فیر او په هر لحاظ سره آئینی جمهوري چې په کومه کرایټیریا باندې ته جماعت اسلامي تلې نو هغه یو پوره او کره پارټي ده او موږ خپل کینډیډیټ د قوم ته مخکې کړي دي او د قوم نوم دا تمه لرو که په جماعت اسلامي باندې اعتماد وکړو نو انشاءالله د پاکستان را روان وخت چې د هغه به بهترین سرجي یو طرف ته جی یو ای بل طرف ته په صوبه کې این پی ډېر زیات یو مضبوطه پارټي ده خلک ورته ډېر زیات راځي او د هغې بیانیې د نیشنلیزم ده عدم تشدد ده خلک ورته اټریکټ کېږي ځوانان ورته راځي آیا جماعت اسلامي په د این پی او د جی یو ای په موجودګۍ کې دومره سیټس واخلي زه خو د هغوی سره ځان نه کمپیر کوم لکه سیټس اخیستل خو ځان نه خبره ده که فري او فیر الیکشن وشو نو جماعت اسلامي به بالکل سیټس واخلي او زه خو دا لکه په دې کې خو څه شک پاتې نه دی چې پی ډي ایم کې څومره پارټۍ دا ټولې اوس هغه بېساکو ته ناستې دي او د دوی جوړ توړ هغه بېساکوی چې کوم خلکو د بېساکۍ دپاره استعمالي هغه یې کوي نو که دغه لوبه ترېنه ختمه شي نو این پی مخکې هم څه خاص کارکردګي نه ده شو کړې چې مزید به شو کې په صوبه کې ښه مضبوط حکومتونه راغلي دي په مرکز کې په حکومتونو کې پاتې شوي دي خو دې صوبې دپاره د هغې نشو کوټی دې صوبې دپاره د هغې څه کارکردګي دی یا یې څه کړي که نه او عدم تشدد فلسفه شوه یا د اسلام د ووټ دپاره استعمال شو په دې باندې قوم اوس نور نه ولي دغه د پاکستان د سیاست په حواله باندې تاسو دا خبرې واورېدې د غفار صاحب او خاص کر د بونیر په حواله باندې نو امید دی چې د دې خبرې به ستاسو خوښ شوي ما لرګ اجازت د لوی لبه